Living in a slum house in Chapahar district in East Afghanistan's Nangarhar province, Muhammad Nasیم, a former Guantanamo prisoner, said that he has not lived a good life since his release from the notorious prison. Nasیم said he has been suffering from psychological diseases since he was arrested by U.S. troops and then apprehended in the infamous Guantanamo Bay detention camp for 5 years. Terming the U.S. claim for defending human rights as a joke, Nasím said that he's being jailed without proof demonstrates the U.S. so-called defense of human rights a complete lie. Nasím recorded that the security forces of the erstwhile U.S.-backed regime arrested him in late 2001 or early 2002 and handed him over to the U.S. troops on the charge of having relations with the Taliban. یو 15 کسان به وو او بس کور کې ونیولم د شپې ماښام ډوډۍ مې خوړه چې راله په کور کې مې چاپه وغورځوله زموږ کور دی ځکې بوجۍ وه که نه دا بوجۍ بس واغسې تاو بیا کړه دیوال سره ولی شي دیوال سره بیا والي بوجۍ د هغې نه وروسته له هغې نه لاسوک زولاني راواچولې زولاني پر چت کې کش کړم چت کې داسې چت کې کړ ووره همسې راځوړندم چت کې همسې راځوړندم داسې چت کې راځوړندم لاسوک کې زولاني باید کش کړم چت کې دغه چولې پړې د ملا کې عسکر به تناسو کښو به شي no sleepy بس. The first thing that jumps into his mind when Nasím recollects his Guantanamo memories is the 2-month confinement in a cell. رادي وتاک چې هغه یو نیم متر وتاک یو نیم کې اسمان نه هیڅ نه ښکارېده خو هغه ځای کې بیا هم تحقیق شروع همدا تحقیق بیا همالته شروع و همدغه تحقیق و طالبانو بیا ورته جنګ کوو په ایرپورټ او دا ډزې کولې ما ورته زه ته کور نه راوسیم زه خو تا کوم جنګ کې نه مې ویل نه تا. Nasím soon realized that his defense was meaningless. د شپې به چې وده شوې به زه به بېرته ونیولې چې پروت به وي که نه بیا بېرته لوند خېش پرې کړي د شپې به لوند خېش کړي بیا دا به سره قرآن شریف به د سره و قرآن شریف بیا داسې لاندې بیا خطا کړه درته پوهېده کافرانو چې دا په دې په خپل قرآن خفه کېږي ځورولې بیا بس لاسونه ویسه دروازه کې کلک وتړلې هغې وتاک ته بیا خپل کې زولاني واچولې زولاني نه دي دا خپل به ستا پاکې نه کړي خلاص پسې بیا کش کړي دې وتاک ته 15 کاله مې دغې دا کې تېر کړه د بلاکو کې. After released back to Afghanistan, he now feeds a 14-member family on a piece of farmland. Because of the 5-year jail, his life is full of difficulties. خو زه بیا وړم هغې ځای کې چې ما باندې ثبوت نشته چې ما ثبوت نه کړ او عمر 15 کاله تېر کړه 15 کاله زه قرضداره شوم ما دغه قرض مزدوري د بل نه مې خلاص کړ دا جبران مې په دې کې نه کېږي چې دې نه واخلو چې دا خو دروغ ویلې خو ګپ یې لګاو هېچا سره کوم خلک